بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الف لام میم الله پاک عالم دی په مراد د دې حروفو ذالک الکتاب دا کتاب دی لا ریبا چې هیڅ قسم شک نشته دی فيه پدې کې یعنی پدې قرآن کې هدن دا قرآن هدایت کوونکی دی للمتقین د متقیانو دپاره الذین متقیان ها خلق تی یؤمنون چې دوی ایمان لري ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې په پټو څیزونو باندې ويقيمون الصلاة او دوی قیمی منزنا ومما او د هغې سنا او بعضې د هغې سنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی خرج کوي الذین دې آیات کې د مؤمنانو د متقیانو صفت ذکر شوی دی لومبی د متقی ذکر وشو اوس د متقیانو د دې خلکو صفتونه ذکر شوي دي په دې دوو آیاتونو کې نو الله پاک فرمایي چې الذین د متقیان ها کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په پټو څیزونو باندې د متقیان یو صفت دا دی چې دوی به ایمان بالغیب راوړي په غیب او په پټو څیزونو باندې به د دې یقین وي د دوی به ایمان وي اوس ایمان څه ته ویلی شي نو ایمان ویلی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه څه راوړي دي د دې ټولو د زړه نه تصدیق کول دا ټول د زړه نه منل دي چې کوم دی ایمان ویلی شي اوس ایمان او اسلام کې فرق څه دی نو په ایمان او اسلام کې هیڅ فرق نشته دی کو فرق پکې شته دی نو صرف د لغت په اعتبار سره پکې فرق دی صرف فرق اعتباری دی پکې ایمان دا د زړه یقین ته ویلی شي د زړه تصدیق ته ویلی شي او اسلام په ارکانو سره بار چې کوم ظاهري څیزونه دي ژبه ده لاسپي دي په دې سره ظاهرولو د اسلام ویلی شي نو ایمان دا د زړه تابعدارۍ ته ویلی شي او اسلام دا د په اندامونو سره تابعدارۍ ته ویلی شي ایمان دا د زړه تابعدارۍ او د زړه یقین ته ویلی شي او اسلام دا د ژبې اقرار ته په اندامونو سره نبی علیه السلام چې د الله د طرف نه څه راوړي هغه په زړه سره منل دې ته ایمان ویلی شي او نبی علیه السلام چې د الله د طرف نه څه راوړي د دې په ژبه سره اقرار کول په دغه باندې عمل کول دې ته چې کوم د اسلام ویلی شي نو ایمان انقیاد باطنی ته ویلی شي او اسلام انقیاد ظاهری ته ویلی شي ظاهر کې چې انسان مونږ کوي او د دې مونږ اقرار کوي چې دا د الله حکم دی دا اسلام دی او دا د زړه نه منل دې ته چې کوم دی ایمان ویلی شي نو فرق پکې صرف اعتباری فرق دی نور فرق پکې نشته ځکه چې ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی نو د زړه هغه یقینو د زړه هغه فرمانبردارۍ ته چې کوم دی چې په زړه کې تر چا فرمانبرداري کوي په زړه کې تر چا تابعداري کوي دې ته ایمان ویلی شي او چې په ژبه باندې دغه د فرمانبردارۍ اظهار کوي او په اندامونو سره دغه فرمانبرداري کوي دې ته چې کوم دی اسلام ویلی شي نو ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی څنګه چې ماشوم دا بغیر د مور او د پلار د دواړو نشي پیدا کېدلی د ماشوم د پیدا کېدو لپاره عام قانون دا دی هو بعضې معجزات دي کرامات هغه ته مستثنا دي لکه مریم علیه السلام له بغیر د خاوند نه الله پاک زوی حضرت عیسی علیه السلام ورکړلی او خو د الله چې کوم دی د مریم علیه السلام کرامت خو عام قانون دا دی چې بچې کله پیدا کېږي د لپاره او پلار او مور دواړه ضروري وي کو پلار وي مور یې ني هم بچې نشي پیدا کېدلی او کو مور وي پلار یې ني هم بچې نشي پیدا کېدلی
دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي. دک شان د انسان د جنت تطلو د لپاره همیشه او همیشه د جهنم نه د دغه نه د پاتې کېدو نه او د هغې نه د خلاصېدو لپاره دواړه چې کوم دي ضروري. ایمان هم ضروري دی، اسلام هم ضروري دی. دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي. نو ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی. کنه ابو جهل د زړه تصدیق او هغه ته پته و چې دا د الله پیغمبر دی او د سره چې څه دي او دې چې کومې خبرې کي دا ټول ټیک دي، حق دي، سچ دي، د الله د طرف نه دي، خو په ژبه باندې اقرار نه دی کړی، اسلام یې نه دی راوړی، نو د هغه ایمان معتبر نه دی. ابو لهب هغه ته پته وه، ابو طالب ته پته وه چې زما دا وروره په حقه دی او ورته یې وویې زنګدن په حالت کې وروره ما به ایمان راوړی او ما ته پته ده ته چې کوم دی د الله په حق باندې پیغمبر یې، خو که زه ایمان راوړم نو د ابو جهل او د خلک نور کافران به وي چې دی د جهنم د اور نه ویری. نو زړه کې یقین چې کوم دی مضبوط و، زړه نه یقین مضبوط و، خو په ژبه باندې اقرار ونه کو نو هغه ایمان الله پاک ته قابل قبول نه دی. حضرت علی رضی الله عنه ته وی چې بالکل ستا د تره د زوی چې کوم دی نبی علیه السلام دی په حق پیغمبر دی، د پسې ځه. نو هغې پسې لېږو په خپله ورپسې نه. نو زړه کې چې کوم دی ایمان و، یقیني مضبوط و، خو په ژبه سره اقرار ونه کړو، د هغه ایمان الله ته معتبر نه دی. دغه رنګې په ژبه سره اقرار او په اندامونو سره فرمانبرداري ښکاره کول یوازې په دې هم کار نه کېږي چې په زړه کې تر څو تصدیق دې د زړه نه کړی، زړه یقین دې مضبوط نه. کنه منافقینو به نبي علیه السلام سره مونځ هم کو او په ژبه به اقرار هم کو چې ته د الله پیغمبر یې، خو د زړه یقین یې پې نه و، نو د هغې ایمان هم چې کوم دی معتبر نه دی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله پاک فرمایي دا منافقین به د جهنم د ټولو نه په هغه لاندې درجه کې. نو ایمان او اسلام د لغت په اعتبار سره په دې کې فرق شته دی، خو په حقیقت کې په دې کې هیڅ فرق نشته دی. ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی. دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي. دواړه به کوي، د زړه یقین به مضبوط ساتي، د زړه یقین او په جو باندې به اقرار هم کوي او په اندامونو فرمانبرداري هم ښکاره کوي. الله به چې کوم دی ستا ایمان معتبر وي. ایمان او د اسلام په فرق باندې پوه شوي؟ دا صرف فرق اعتباری فرق دی، په حقیقت کې په دواړو کې هیڅ فرق نشته دی. نو الله پاک د مؤمنانو صفت بیاني چې الذین دا هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې. نو ایمان بالغیب معتبر دی چې په غیب باندې د چا ایمان دی. د غیب نه څه مراد دی؟ غیب هر هغه څیز ته ویلی شي چې انسان په خواص خمسو سره هم نشي معلومولی او په عقل سره هم بغیر د دلیل نه نشي معلومولی، دې ته غیب ویلی شي. لکه څنګه؟ لکه جنت دی، دوزخ دی، دا موږ لیدلی نه دي، په سترګو یې لیدلی نه شو، په پوزه د جنت او خوشبویي بوی کولی نه شو، په غوږونو باندې د جهنمیانو هغه چغې د جنتیانو خوشحالۍ اورېدی نه شو، په ژبه باندې د جنت هغه نعمتونه څکلی نه شو او په عقل سره هم نشو معلومولی بغیر د دلیل نه. نو دا غیب زموږ نه پکې. غیب څه ته ویلی شي؟ چې په خواص خمسو، په سترګو، په غوږونو او په ژبې، په دې سره هم انسان چې کوم دی نشي معلومولی او په عقل سره هم بغیر د دلیل نه نشي معلومولی، دې ته غیب ویلی شي. نو الله پاک فرمایي چې هغه خلک متقیان دي چې هغوی ایمان لري په غیب باندې. نو ایمان په غیب باندې، په پټو څیزونو باندې راوړل دا معتبر دی. او که یو سړی چې کوم دی جنت او جهنم وویني نو دې ته بیا ایمان بالمشاهده وي، په خپلو سترګو باندې ولیدو، نو دا معتبر نه دی. لکه په ځنکدن کې یو کافر دی او دله چې کوم دی فرشتې راشي، دی په دغه ټایم کې بیا ایمان راوړي، دی هر څه ویني، خو د دغه ایمان معتبر نه دی. ولې؟ د په خپلو سترګو باندې ولیدل. او موږ وایو چې ایمان په پټو څیزونو باندې راوړي، نو ایمان په غیب باندې راوړل دا معتبر دی. او ایمان چې ته کله یو څیز ووینې او په هغې باندې بیا ایمان راوړې، دا ایمان بیا معتبر دی. قبر کې به هم فرشتې راشي او دا کس په کیني، دو فرشتې راشي دا کس کیني او دنه تفوس کی مر ربک، ستا رب څوک دی، ما دینک، ستا دین څه دی، او من نبیک، ستا پیغمبر څوک دی. نو د دغه ټایم کې بیا مني، خو دغلته منل بیا معتبر نه دي چې موږ نه دي لیدلی او موږ وایي آمنا وسلمنا، موږ په ایمان راوړی دی او موږ چې کوم دی منلی دي. چې موږ لیدلی نه دي او موږ یې منو، دې ته چې کوم دی ایمان ویلی شي. نو ایمان بالغیب دا چې کوم دی معتبر دی.
چې په غیب باندې زموږ ایمان دی، په جنت باندې، په جهنم باندې، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله د طرف نه سره وړي دي، په دې ټولو باندې مونږ په پټو سترګو چې کوم دی لبیک ویلي دی مونږ یې منو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کو دا جنت او جهنم څومره غیب سيزونه چې دي دا الله رب العزت د دې نه پردې لري کی او ماته اوخي چې په خپل سترګو باندې وینم. حضرت علی رضی الله عنه زما ایمان کې برته برابر زیاتې را نشي، ما د څه دا منلې دي لکه ما چې په خپل سترګو باندې دي. نو د متقی صفات دا دی چې دی به قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ داسې مني چې لکه دی په خپل سترګو باندې دي. نو یؤمنون بالغیب چې دی ایمان راوړي په غیب باندې، دی ایمان به زمونږ د ټولو په غیب باندې ایمان دی. او بعضې وی چې د غیب نه مراد هغه دی چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناسي نو هم پې ایمان راوړي، او چې د نبی علیه السلام نه جدا شي نو هغه ټایم کې هم په نبی علیه السلام ایمان راوړي. د نبی علیه السلام نه غایب وي صحابه خو بیا هم ایمان راوړي، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام لرې و، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابو جهل وی راشه ملګری دی بله خبره کوي. نو ابوبکر صدیق ورته څه خبره کوي؟ وی ستا ملګري وي چې بیګا شپه کې زه چې کوم دی د بیت الله شریف نه چې کوم دی دغه ته لاړم بیت المقدس ته، او بیا د بیت المقدس نه لاړم بره اسمانونو ته، او بیا مې د الله دیدار وکړو. په یوه شپه کې دا دومره لوی سفر کړی دی. ملګري خو دا خبره شروع کړې ده. ابوبکر صدیق ورته وی دا خبره رښتیا نبی علیه السلام کوي؟ بالکل رښتیا کوي. وی چې نبی علیه السلام دا خبره رښتیا کوي نو زما به د اوس نه ایمان دی چې نبی علیه السلام به تلي د الله سره ملاقات کوي. نو د نبی علیه السلام سره په مجلس کې نو، او د نبی علیه السلام خبره ورته ورسېده، دی غایب و، په هغه ټایم کې چې کوم دی ایمان راوړو. نو بعضې وي چې د دې نه مراد دا دی چې صحابه کرام په نبی علیه السلام په مجلس کې ونو هم به ایمانو، او که د مجلس نه به جدا شو نو هم به ایمانو. خو راجحه معنی دا ده چې بالغیب نه مراد قیامت دی، حشر دی، دغه رنګې دوزخ دی، جنت دی، قبر دی، کوم څیزونه چې موږ لیدلي نه دي او نه موږ مشاهده کولی شو هغه څیزونه د بالغیب نه مراد دي. نو الله فرمایي الذین هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په پټو څیزونو باندې، ویقیمون الصلاة او دی قیمي منځونه، ویقیمون الصلاة دی منځونه قیمي. داسې الله نه فرمایل چې ویصلون الصلاة چې دی منځونه کوي. اقامت هغه څیز ته ویلی شي چې د دې رکوع، د دې سجده، د دې قیام دا په ښکلې طریقې سره انسان وکړي، د دې الفاظ ښکلې وي، او دې کې چې کوم دی خشوع او خضوع هم دی کوي. دې مونځ ته چې کوم دی اقامت ویلی شي، دې مونځ ته چې کوم دی اقامت ویلی دی. دغه مونځ مراد دی، زمونږ ستاسو ټونګې ته مراد نه دي. حدیث پاک کې راځي چې کله انسان الله ته ودرېږي او دې الله رب العزت طرف ته توجه وي، نو حدیث پاک راځي چې الله پاک دته متوجي د الله رحمت دته متوجي تر هغه پورې چې دې کله خپل توجه د الله نه واړي نو الله د خپل رحمت توجه د دې کس نه. نو منځونو کې به زړه الله طرف ته وي، ته داسې مونځ کوه چې ته وایې چې زه الله په خپلو سترګو باندې وینم، او که دا یقین دې نشي راتللی نو بیا داسې مونځ کوه چې الله ما ته ګوري او الله ما ویني، او دا زما د زندګۍ د ټولو نه اخري مونځ دی، بس د دې نه پس ماله مرګ راځي. نو دې طریقې سره چې انسان مونځ کوي نو دې بیا خشوع هم وي، خضوع هم وي، او دې د مستحبات هم خیال ساتي، د فرایض هم خیال ساتي، د واجبات هم خیال ساتي. نو دې مونځ ته چې کوم دی اقامت وي. زمونږ اساس دی ته اقامت نه وي، مونږ صرف مونځ نه ځان خلاص، او صحابه په مونځ باندې ځان خلاص. نو دې کې دغه صحیح مونځ طرف ته اشاره ده، ښکلې مونځ وکړئ. دوه قسمه مونځ دی، یو هغه مونځ دی چې انسان مونځ وکړي دا مونځ په بره باندې لړ شي، دته د اسمان دروازې کولاوي شي، دا مونځ د دې مونځګزار دپاره دعا کوي چې الله دې ستا داسې حفاظت وکړي څنګه چې تا زما حفاظت وکړي. دویم قسم مونځ دی چې د هغې رکوع سجده ښه شان باندې دې ونه کړي، دا مونځ په بره باندې لړ شي، د اسمان دروازې ورته کولو نه شي، دې کس له د زړې چرړې په شان راغونډ کړلی شي او د مونځګزار له دا مخ وویشتلی شي. نو دا مونځګزار ناست دی وي یا الله ما وبخئ، زما مور او پلار وبخئ، زما نیا نیکه وبخئ، زما سخر خواښې وبخئ، او دا دعاګانې شروع کړي دي، او دا مونځ ورته وي الله دې داسې تباه برباد کا لکه څنګه چې دې تباه برباد کا. نو تاسو ووایئ چې د دې کس ته دعا به قبلېږي او که د مونځ په شان د اهم عبادت خیرې به قبلېږي. نو ښکلې مونځ کو. نو دلته کې د ویقیمون الصلاة نه مونځ قیمول دي، مونځ ادا کول نه دي چې هغه ښکلې طریقې سره وکړلی شي. ورپسې وي ومما رزقناهم، او بعضې د هغه څیزونو نه
رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی د الله په لاره کې خرچ کوي د هغه سيزونو نه څه حصہ ټول نو الله پاک کو الله پاک چې ته مال ورکړی دی نو الله د سینو چې ټول مال د الله په لار کې خرج کړه الله وی صح حصہ ته خرج کړه وې دې مثال د څه دی چې پلار دې ماشوم له پیسې ورکي یا د ماشوم بوزي او دله خواګه والی دکان کې پاپړ ورلوالي بل څه دې خو سیز ورلوالي او بیا دې ماشوم ته مال ته لګراګه نو دا ماشوم چې کله سخی ماشوم نه غول ورکی او دې شوم ماشومي هغه عزت تعالی نه درکو نو دا ارزه خو د پلار دی او د پلار دې ته اجتم نشته پلار ورلاغستی دي خدا ماشوم چې کله شوم ماشوم دې عزت نه درکوم دې پدې نه پوي دکشن الله کوم له ځواني راګړل الله راکړي دا کو مال راکړي دي الله راکړي دي کو عزت راکړي دي الله راکړي دي کو عہده راکړي دي الله راکړي دا او موږ ته الله ویله کوم دې مال راک نو دا ټول د الله دی کو الله وی ټول راکړو موږ ټول ورکول خو الله یې مال ته لګون د کراکا چې موږ ځان نه شومان چې کوم نه جوړو شومان ما شومان نه جوړ ځان سخی ما شومان جوړو چې الله وی چې لګ تراګه موږ لډیر ورکو نو الله ډیر خوشاله شي نو ومما او د هغه سيزونو نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته بعضې وی چې د دینه صدقې مراد دي نفلي صدقې بعضې وی فرض زکات ته مراد دی واجب صدقات ته مراد دي لکه صدقه فطر موږ د سرسایه وایو دغه ته مراد ده خو راجح قول دا دی امام رازی رحمه الله فرمایي چې رزق کې هر یو شی داخل دی چې الله دې کس له کم نعمت ورکړی دی اكو هر قسم نعمت دی کو دې خپل وجود ورکړی دی ځواني ورکړی دا نو د دینه بم د الله په لار کې خرچ کی لکه غونډه چا سره به امداد کوي او کو دې الله مال ورکړی دی نو مال بم د الله په لار کې خرچ کوي او کو دې الله بل یو نعمت ورکړی دی پویا ولا ورکړل پویا نو دې بم خپل مشوره خلکو له ورکړي کو دې الله علم ورکړی دی نو دې به د علم نوم خرچ کوي نو د دینه د علم خرج مراد شو د پیسو خرج تم چې کوم دی دا ثابت شو نو چې هر یو نعمت انسان ته الله ورکړي دی دی به هغه نعمت نه صحیح صد الله په لار کې چې کوم دی خرچ کوي ومما او صحیح او بعض د هغه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړل دوی ته ينفقون دوی به د الله په لار کې خرچ کوي په دې پوه شوي دا د مؤمن صفاتونه وو لومبنۍ صفت دا شو چې دوی به ایمان په غیب باندې راوړي دویم صفت دا شو چې دوی به منځ قیمي او دریم صفت ته متقی دا شو چې دوی به د الله په لاره کې خرج کوي الذين او متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة او دوی قیمي منځونه ومما او بعضې د هغې نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته ينفقون دوی د الله په لاره کې خرچ کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الہ العالمین ته زموږ نه راضي شه خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین موږ ډېر کمزوري یو ډېر ضعیفان یو دې کې څه قسمه غلطي کوتاهي زموږ نه شوي الله موږ ته معاف کړي الہ العالمین زموږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور وګرځي الہ العالمین دلته عملګری ټول څومره چې راغلي دي الله ټولو ته خوشاله ورکړي الله د ټولو جوړه الله د خیر نه ډکه کې الہ العالمین دې ډېر په خنیت باندې راغلي دي الله ستاسو د درس ته اورېدو لپاره راغلي دي الہ العالمین دوی ته خیرونه ورکړي الله دوی ته برکتونه ورکړي الله جوړې د خیر نه ډکه کې الہ العالمین دې ملګرو کې حاضر مجمع کې څومره ګناهګاران ټول ګناهګاران وي الله موږ ستانه بخنه غواړو زموږ د ټولو مغفرت نصیب او فرمایي الله موږ ټولو ته بخنه نصیب او فرمایي الله دلته څومره ملګری دي چې رزق تنگ لند دي الله ټولو ته رزق فراخ کړي الله څومره ملګری مصیبتونو او پریشانو کې گیر دي الله مصیبتونو او پریشانه ختم کړي الہ العالمین دې څومره قرضداري دي الہ العالمین هغه قرضونه ختم کړي الله څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي الہ العالمین څومره خلق به اولاد دي الله نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الہ العالمین څومره نه حق بندوان دي د بند نه ذات کې الہ العالمین د حاضر مجمع کې څومره ملګری دي د دې په زړونو کې څومره شرعي او جایز ارمانونه دي
الله د خپل غیب خزانونه ورته پوره فرمایي. الہ العالمین دا ټول ته الہ العالمین د قران پوها او د قران سمجھ ورکي. الہ العالمین زموږ د ټول ناراضي شي. الله مشرانو ته د عزت ژوند ورکي. الله ځوانانو د دیندار ځواني ورکي. الہ العالمین ژوند کې چې کوم دی د الله خپل پوره دین راولي. الله زموږ په زنانو د حیا د عزت صادرونه راواچي. الله خاتمي زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو د زړه په صدق سره دا کلمه چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.